بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 117 نمبر درس دی. د ثلاثي مجردو د شپږ ابواب دي، د هغې بحث شروع. د ثلاثي مجردو د دویم باب صرف صغیر بحث به نن انشاءالله موږ کوو. یو صرف کبیر وي، یو صرف صغیر وي. په دې باندې موږ بحث کړی. صرف کبیر د ضربه یو صیغه چې ده د دې پوره 14 صیغې ویل، دې ته صرف کبیر وای. بیا د مضارع اوله صيغه د یضربو، د دې پورا ټول گردان ویل. مونږ د دې نه ټول گردان نه بلکې د ماضي نم یو صيغه راغسته، د مضارع معروف نم یو صيغه راغسته، بیا مصدر راغسته، بیا اسم فاعل راغسته، بیا د ماضي مجهول نه یو صيغه راغسته، او بیا د مضارع مجهول نه یو صيغه راغسته، بیا مصدر راغسته. نو مونږ یو صيغه دی راغسته ده. نو دا دې د صرف صغیر ورکوټي گردان ته وای، کبیر غټ ته وای. نو بیا اوس دویم باب کې څه وایي؟ وایي د فعل یفعلو، د فعل یفعلو په وزن پشان دی، په وزن دی یعنی پشان دی. وزن معنی نه پشان، ٹھیک شو؟ اردو کې وایي جیسا، وزن جیسا ہے، ٹھیک شو؟ دویم باب د فعل یفعلو په وزن دی، ٹھیک شو؟ په وزن معنی نه اردو کې وایي جیسا، یعنی فعل یفعلو کے وزن پر ہے، یعنی کے وزن جیسا ہے، ٹھیک شو؟ وزن مانا را جیسا اردو کې، او موږ پښتو کې وایي پشان. نو ګورئ دا فعل دا فعل ماضي ده، او دا یفعل چې دا فعل مضارع ده. نو چې په ماضي کې عین کلمه مفتوح ده، نو ماضي کې وګوره فعل ده، عین کلمه دا مفتوح ده، او په مضارع کې عین کلمه مکسور ده. دې ته وګورئ یفعلو، ٹھیک شو؟ لکه ضربه کې دا را چې ده دا عین کلمه ده، او یضربو کې دا را بیا عین کلمه ده. نو ضربه فعل ماضي ده، دې کې عین کلمه مفتوح وي، او یضربو فعل مضارع ده، نو په دې کې عین کلمه مکسور وي، کسره وي، په زیر وي، زیر، ٹھیک شو؟ د ضربه یضربو صرف صغیر، د ضربه یضربو صرف صغیر. ګورئ جی، ضربه دا فعل ماضي اوله صيغه ده، فعل ماضي معروف. یضربو دا فعل مضارع معروف اوله صيغه ده. ضربا دا د دې ضربه یضربو مصدر دی. فهو ضارب، ضارب معنی ده مارنے والا، د فاعل په وزن باندې ده، دا اسم فاعل دی. دې ته باندې ته کې زو لیکم اسم فاعل، اسم فاعل. وضرب، ضرب چې دا فعل ماضي مجهول ده. ضرب فعل ماضي معروف ده، ضرب فعل ماضي مجهول، فعل ماضي مجهول. یضرب دا فعل مضارع مجهول ده. ضربا دا مصدر مجهول دی، مصدر مجهول. او دلته کې چې راکم مصدر دی دا یو ضربا دا مصدر معروف دی، مصدر معروف. د معروف صيغو نه پس چې مصدر وي هغه مصدر به معروف وي، د مجهول صيغو نه پس چې مصدر وي هغه مصدر به مجهول وي. فذاك مضروب، دا مضروب اسم مفعول دی، مضروب د مفعول په وزن دی، مضروب مفعول. مضروب معنا را وخلی شوی، مضروب معنا وخلی شوی سړی. الامر منه، الامر منه یعنی منه معنا چې د دې ضربه یضربونه، الامر منه د دې نه د امر صيغه اضرب دی، اضرب. دا اضرب د تضربونه جوړیږي، د مضارع معروف د حاضر صيغونه جوړیږي، تضربونه جوړیږي. نو د دې نه به علامت مضارع ختم کی، نو دا ضاد ساکن پاسو اخیری حرف به ساکن کی، اخیری به ساکن کی. نو دا اولنی حرف ساکن دی، نو دا نه ویل کیږي. نو د ادایګۍ لپاره دلته موږ یو الف لګو. نو په دې الف باندې به بیا کم یو حرکت لګي، د دې باره کې موږ پوره بحث کړی دی. نو دا ضاد چې دی دا فا کلمه ده، دا را عین کلمه ده، او با چې دی دا لام کلمه ده. نو د عین کلمې ته به ګورو، که په عین کلمه زبر وي او که زیر وي نو حمزه باندې به موږ زیر لګو، او که په عین کلمه پیش وي نو بیا به موږ په حمزه باندې پیش لګو، ٹھیک شو؟ لکه ګورئ موږ سره یو دی خرج یخرجو، یا دخل یدخلو، دخل یدخلو، یدخلو، ٹھیک شو؟ بل دی ورپسې ضرب یضربو، ضرب یضربو، یضربو. بل دی ورپسې فتح یا سمع یسمعو، فتح یفتحو، فتح یفتحو، ٹھیک شو؟
دا درې ګردانونه دي. نو ګورئ د دې مضارع نه مونږ د امر صیغه جوړو. د دخله یدخلو د حاضر صیغه راځي تدخلو. نو مونږ د دې نه د تدخلو نه علامت مضارع تا ختمه کړه او دا اخیری حرف هم ساکن کو. شروع کې به حمزه ولګو. حمزه باندې به بیا اوس وګوره په حمزه چې دا اول دال چې دا فا کلمه ده، خا عین کلمه ده، لام کلمه ده. نو دا خا عین کلمه ده. نو موږ به عین کلمې ته وګورو چې په عین کلمه باندې ضمه وي نو په دې حمزه باندې به موږ ضمه لګو. نو ادخل معنی ده ته داخل شه. دا د امر صيغه ده. دا یضربو دی د حاضر مذکر صيغه راځي تضربو. نو دا امر صيغه د حاضر د صيغو نه جوړیږي. تضربو دی دنه به موږ علامت مضارع ته ختمه کو او اخیری حرف به ساکن کو. اخیری حرف هم ساکن کو. دا تضربو دی دنه شروع کې به موږ حمزه ولګو. او ضاد فا کلمه ده، را عین کلمه ده، با لام کلمه ده. نو عین کلمې ته وګوره په دې باندې کسره ده. نو په دې حمزه باندې به بیا کسره لګي. که په عین کلمه کسره او که فتحه که زبر او که زیر نو حمزه باندې به موږ زیر لګو. ٹھیک شو. نو اضرب معنا ده توخلو کا. دلته کې چې کله په عین کلمه پیش وي نو په حمزه باندې پیش راځي او په دې یضربو کې په عین کلمه باندې که زبر او که زیر وي نو حمزه باندې به زیر راځي. اوس وګوره تفتح دې د یفتح دې د حاضر راځي تفتحو. نو دلته به موږ علامت مضارع تا ختمه کو چې امر ته جوړو او اخیری حرف به ساکن کو. شروع کې به حمزه ولګو. نو ګورئ چې عین کلمه باندې زیری که په عین کلمه زیری او که په عین کلمه زبر دلته په یضربو کې عین کلمه باندې دلته کې زیرو اضرب کې او په افتح کې عین کلمه باندې زبر دی. نو که زبر او که زیری په حمزه باندې به موږ زیر لګو. نو اضرب او افتح، اضرب افتح. او دا ادخل دی عین کلمه باندې چې پیش وي نو په حمزه باندې پیش راځي او که په عین کلمه زیری او که زبری په حمزه باندې به موږ زیر لګو. دا د امر صيغه ده. نو موږ ته وایي الامر منه اضرب چې یاره د دې ګردان نه ضربه یضربونه د امر صيغه اضرب جوړیږي. والنهي عنه لا تضرب. لا تضرب دا د نهي صيغه ده چې ته وخل مکوه. الظرف منه مضرب. ظرف دوه قسمه یا ظرف زمانی یا ظرف مکان. زمان معنی ده چې د وخت د پاره استعمالي او مکان معنی ده ځای د پاره استعمالي. نو ظرف مضرب معنی ده د وخلو وخت یا د وخلو ځای. کوم ځای کې چې وخل کیږي هغه ته مضرب وایي او چې کم وخت وخل کیږي هغه ته مضرب وایي. والآلة منه او اسم آله به څه جوړیږي مضرب معنی ده د وخلو آله. دا چوکه چې دا چوکه د زپدي وخل کوم نه د چوکه ته مضرب وایي. مضرب دا د وخلو آله ده. وافعل التفضيل المذكر منه او د تفضیل مذکر د مذکر اسم تفضیل صيغه چې ده کنه د دې ضربه یضربونه اضربو راځي. اضربو ٹھیک شو. نو اضربو معنی ده چې د بل په مقابله کې زیات وخل کوي. یلا زید اضرب من حامد. زید د حامد نه زیات وخل کوي. نو دا د زیات د بل کس په مقابله کې چې د زیاتوالي معنی په یو صيغه کې وي نو هغه د تفضیل صيغه وي. نو اضربو دا د مذکر صيغه ده. والمؤنث منه ضربا. ګورئ عائشه ضربا من فاطمه. عائشه د فاطمه نه زیات وخل کوي. نو د مؤنث لپاره به ضربا راځي او د مذکر لپاره به اضربو راځي. ٹھیک شو. نو دا زموږ سره د ضربه یضربو ګردانه. اوس موږ دلته مصادر راکړي. الغسل معنی ده وینځل دونه. الظلم ظلم کول. الفصل معنی ده جدا کول جدا کرنا. الغلب معنی ده غالب کېدل. غلبه حاصلول غالب کېدل. الجلوس معنی ده کېناستل. نو دې کې دا الجلوس صرف دا فعل لازم دی. دا څه شی دی؟ فعل لازم. او دا نور چې دی دا فعل متعدی دی. متعدی هغه فعل ته وایي چې هغه ته د مفعول ضرورت وي او لازم هغه ته وایي چې هغه ته د مفعول ضرورت نه وي. نو ګورئ الغسل نه اوس ګردانو کا چې د ضربه یضرب ضربن ګردان دي زکو په یاد باندې. نو اوس پته د الغسل ګردانم په یاد باندې کول شي دا صرف صغیر. نو اوس پته وي غسل یغسل غسلا فهو غاسل وغسل يغسل غسلا فذاك مغسول. الامر منه اغسل والنهي عنه لا تغسل. الظرف منه مغسل والآلة منه مغسل. وافعل التفضيل المذكر منه اغسل والمؤنث منه غسلا. دقه شان اوس د الظلم دغه وکسر فی صغیرو کا. ظلم یظلم ظلما فهو ظالم وظلم يظلم ظلما فذاك مظلوم. الامر منه اظلم والنهي عنه لا تظلم.
الظرف منه مظلم والآلة منه مظلم وأفعال التفضيل المذكر منه أظلم والمؤنث منه ظلم. اوس د فصل وکړه. الفصل معنا له جدا کول. فصل يفصل فصلا فهو فاصل وفصل يفصل فصلا فذاك مفصول. الأمر منه افصل والنهي عنه لا تفصل. الظرف منه مفصل والآلة منه مفصل وأفعل التفضيل المذكر منه أفصل والمؤنث منه فصلا. اوس الغلب غالب کېدل غلب يغلب غلبا فهو غالب وغلب يغلب غلبا فذاك مغلوب. الأمر منه اغلب والنهي عنه لا تغلب. الظرف منه مغلب والآلة منه مغلب وأفعل التفضيل المذكر منه أغلب والمؤنث منه غلبا. ٹھیک شو. اوس جلوس ته جلوس نو د دې جلوس نه د ضربه د فعل مجهول د گردان چې د نه جوړیږي او نه د اسم مفعول جوړیږي. دا ګوره ضربه یضرب ضربا فذاك مضروب دې ځای پورې د الجلوس نه جوړیږي. نو ته به د دې جلس یجلس جلسا فهو جالس جلس یجلس جلسا فهو جالس بس. اوس په د دې نه د دې خوا نه جوړیږي ځکه چې دا د فعل لازم دی. الأمر منه اوس په صرف د اسم فاعل پورې وي. جلس یجلس جلسا فهو جالس بس د دې ځای پس په ډایرکټ امر ته راوړي. الأمر منه اجلس والنهي عنه لا تجلس. الظرف منه مجلس والآلة منه مجلس وأفعل التفسير المذكر منه جلسة يا أجلس والمؤنث منه جلسة. نو دا زموږ سره د ثلاثي مجرد د دویم باب صرف صغیرو د مصادرو دغه صرف صغیره مو کو او دا د ضرب یضرب د فعل يفعل په وزن باندې د دې پورا دغه کو د صرف صغیرو کو. نو دا روزانه یو درس په خپل کتل کاپیانو کې لیکل. اوس د دې مصادرو دا چې کوم صرف صغیر دی نو دا ځان سره په خپل کاپیانو کې لیکئ چې دا تاسو یو ځل د لاس نه اوزي نو ان شاء الله دا مصادر معنی به درته یادېږي او دا به تاسو نه بیا ټول عمر کې نه یریږي. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړم. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.